الله دا افتتاح بختوره کړي کاروبار کې برکت واچي عمر کې برکت واچي حلال او ډیر مال ورکړي حرامونه محفوظ وساتي الله د حیا او د حفاظت صادرونه په فارغ ترقی او کامیابی او خوشحالي نصیب وصلی الله تعالی عزیز ابراهیم وخت کې دا کار کې پتا الحمدلله د ګاډي په هر اعتبار کاغذي لیول سره ماشاءالله دی ډیر ښه مهارت لري دی کې د ګاډي چې کم کنډیشن دی کاغه د ګاډي په اعتبار د نمبر پلیټ دی او کاغه د ډوپلیکیټ په اعتبار د کاغذي لحاظ دی او کدا روټ چیکینګ دی خو دوی وایي چې موږ به هر هغه ګاډي چې کم کس اخلي یا موږ باندې خرڅي چې په هر اعتبار باندې روغ وي او صحیح وي یو حلال کسب او حلال روزګار هم شروع کړي مارکیټ کې 40 سال چې کوم دا بزنس کوو ترانسپورت را روان یو نو دا یو تاریخ وي چې په 40 سال تاریخ کې به زمونږ ګاډي نه پولیس نیولي نه پولیس نیولي نه به روډ چیکینګ کې گرفتار شوي دا به یو تاریخ وي هغه وجه چې دا د روغ کار یو ثبوت دی ګرانو کتونکو سلامونه کوم څنګه چې تاسو د جده کار سنټر یعنی د بارګین حواله سره یو ویډیو کتلې ورن باقاعده د هغې چې کوم دنو افتتاح وشوله د زمونږ د خیبر پښتونخوا خوږ اواز او په موږ ډېر زیات ګران مفتی قاری روح الله روحاني صاحب په لاسو باندې او نور ستر مشران هم راغلي نو باقاعده د هغې افتتاح وشوله ختم القرآن شو او د خوړنې پروګرام دی د بده مرغه تاسو نه یېږئ دونه ښکلې وریجې پخ کړي دي او د ډېر زبردست خوراک دی په تاسو هم خوړلې وه خو زه تاسو راځره په دې ویډیو کې شریکې کې درته به ښایو هغه خوړنه مه کاروبار تجارت په دې باندې اسلام ډېر واضحه چې کوم دی نو خبره کوي خو حلال نه چې هغه تاغې کې دوکهدهي وکړي چا سره پراډ وکړي په دې وجه موږ تاسو ته وایو چې جده کار سنټر چې کوم دی تاسو له کوم ګاډي درکوي هر څه به ورته صفا وایي ډېر خلک چې کوم دی نو ګاډي تاله درکړي د لاندې چې کوم دی نو زنګ شوي وي اکثر کاغذونو کې فرق وي چیسس کې فرق وي داسې نورې ډېرې مسلې وي پکې نو بیا په خپلو پیسو پسې کړېږي بیا خلک دا وایي د پاکې نه پلیته ښه وه بیا به د بارګین سلامونه کې خپلې ستا پیسې چې کوم دی به بارګین والا چلی را چلی او تاله به ترې لږې لږې درکوي خپلې پیسې به تا ته چې کوم دی نو بیا په کشتونو شي نو په دې باندې زما ډېر کافي نظر دی ځکه نن موږ دغه بارګین ته هم راغلي یو او قاري صاحب نه به پوښتنه هم کوو قاري صاحب څه به وایې بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عرف خان صاحب او کاظم خان صاحب او ټولو ملګرو نن چې موږ دلته راغلي یو جده کار سنټر ماشاءالله دا ډېر یو با اعتماده بارګین به زه داسې ورته ووایم چې د دې آغاز او افتتاح د الله د کلام د تلاوت او د ختم القرآن نه وشو افتتاح د خیرات او صدقې نه وشوه او دغه سپین روبو مشرانو نه او د قاریانو عالمانو نه وشوه مخمونیر صاحب دی بادام صاحب دی او د دې چې څومره ملګري دي ما داسې څه تپوسونه هم کړه دلته چې دوی الحمدلله د ګاډي په هر اعتبار کاغذي لیول سره ماشاءالله دی ډېر ښه مهارت لري دی کې د ګاډي چې کم کنډیشن دی کاغه د ګاډي په اعتبار د نمبر پلیټ دی او کاغه د ډوپلیکیټ په اعتبار د کاغذي لحاظ دی او کدا روټ چیکینګ دی خو دوی وایي چې موږ به هر هغه ګاډی چې کم کس اخلي یا موږ باندې خرڅوي چې په هر اعتبار باندې روغ وي او صحیح وي یو حلال کسب او حلال روزګار هم شروع کړی او اوسه پورې خو هغه ځای د دوی د کرایې اوس الحمدلله خپل ځای ولا الله ورکړه دې ځای نه دوی تښتېدی هم نشي لکه خپل ځای دی او خپل بارګین دی نو هر ملګري ته دا درخواست دی زموږ ګاډي او دغه رنګې ترانسپورټ دا خو زموږ ضرورت دی خامخا به استعمالو که څوک اخلي او که څوک خرڅوي نو ټولو وروڼو ته دا وایم چې دا ښکلي جوانان دي ښکلي مشران دي او دلته ښه بااعتماده کار کوي هر سړی چې ګاډی اخلي دوی سره د رابطه کوي او دا زمونږ ټول مشران دلته راغلي دلته علما قاریان راغلي او د قرآن د ختم نه او د دعا نه افتتاح شروع وشوه نن افتتاح و الله دې دا بختور کړي الکاسب حبیب الله کسب کوونکی دا د الله دوست دی خو چې حلال کسب وي او ماشاءالله دی د حلال کسب په تلاش کې دي نو الله ول خپل ځای ورکړه
او ماشاءالله ډیر مزین اعلی ښکلې طریقې سره ښه په اعتماد سره انشاءالله دوی به کار کوي، حلال کسب روزګار به کوي. نو ټول ورونو ته څوک چې ګاډي خرڅوي او که اخلي د ټرانسپورټ په هر اعتبار باندې دوی سره ښه مشران دي، کاغذي لیول سره د ګاډي کنډیشن اعتبار سره ماشاءالله ښه ماهرین دي. الله دې دوی له مزید ترقی او کامیابی ورکړي او الله دې دغه افتتاح بختوره کړي. بخمنیر صاحب دی، بادام صاحب دی، دا ټول شریکوال ملګري دي، الله همیشه د پاره خاد او آباد لري. مفتي صاحب موقع نه یو پیدا اخلم تجارت څنګه چې ته وی چې حلال رزق چې کم دی دا د الله دوست دی، ودلته کې دوکه کیږي، دلته فراډ کیږي، دلته تا په خپل پیسو بس چې کم دی بیا کړی داسې کاروبارونه خو روان دي په ګاډي کې دي یا په نورو طریقو باندې دي سموي په اسلامي رڼا. هر هغه انسان چې خپل کار کې دوکه کوي، فراډ کوي، 2 نمبر سیز ور کوي، نو دا خو د اسلام نه بعید خبرې دي، لري خبرې دي. د مسلمان د شان سره دا نه ښیي. زموږ ښکلی پیغمبر جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم موږ له دا تعلیم راکوي د دې خبرې چې دی به دوکه نه کوي، فراډ به نه کوي، روزګار کې به 2 نمبري نه کوي. نو کم مسلمانان چې دا کوي خپل حلال رزق حراموي، نو داسې نه ده پکار. ګوره دا ستا د بچو نفقه د رزق دی، دې کې به کمال احتیاط کې او یوه نوڼی د حرامو چې څوک وخوري یا بچو له یوسي نو څلوېښت ورځې نه مونځ قبلیږي او نه دعا قبلیږي. چې عبادت او دعا یې نه قبلیږي په هغه رزق په هغه خوراک باندې څه. نو ټولو مسلمانانو ته دا درخواست دی، هر کار چې کوي، کله بارګیننګ کوي، فراپرټي کوي، نور تجارت کوي، بل څه روزګار کوي، چې په هغې کې 2 نمبري دوکه او هغې کې فراډ نه کوي او حلال کار کوي. الله پاک بوله برکت ورکړي. ډیره زیاته مننه بخمنیر څنګه دی وخت شکریا ادا کوي کوم خلک. السلام علیکم ولې خان بھائی زما ټول د دې ټولو زه ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې موږ له راله قاري صاحب دی، نور ملګري دي، مشران دي، د ټولو موږ ډېره زیاته شکریا ادا کوو. السلام علیکم عرفان بھائی څنګه خیر دی؟ بس موږ په دې شکر ګزار کې تاسو هم راغلي، د قاریان صاحبان هم راغلي دي او عالمان هم راغلي او انشاءالله پروګرام هم وکړو په ښه طریقې سره او انشاءالله زموږ کار ډېر صفا دی او انشاءالله کلی هم دی او بیا به هم صفا یو ټولو خلکو ته هم پته ده چې زموږ غلط کار نه کوو، نه پکې څه ګونجې ساتو. دا اورېده نو ستاسو ډېره ډېره مهرباني. دا وعده ده، دا وعده ده بل د رب پسې کړی په دې عمر باندې څه د خلکو سره دوکې وکړو. دا اورېده او انشاءالله اکثر په پټکي باندې قاري صاحب ولاړ دی نن سبا په جامه کې دې ته پوس دی اول زموږ کې به موږ به درس ذمہواری کوي. خان صاحب ډېره مننه د تاسو د دوکې باره کې خبره وکړه. نو موږ په دې مارکیټ کې 40 سال چې کوم د بزنس کوو، ټرانسپورټ را روان یو. نو دا به یو تاریخ وي چې په 40 ساله تاریخ کې به زموږ ګاډي نه پولیس نیولي، نه به ولس نیولي، نه به روډ چیکینګ کې ګرفتار شوي. دا به یو تاریخ وي. د هغې وجه چې دا د روغ کار یو ثبوت دی. پوه شو تاسو؟ د روغ کار یو ثبوت دی. تاسو ته دا وکړو که نه، نو زه دا وایم چې دا یو ښکاره ثبوت دی چې زموږ یو ګاډي به تانې ته نه ایښتی، اکسایز به نه نیولې، کسټم به نه نیولې، په پیسو کې به چا نه نیولې، دا به یو تاریخ سیم به نه ووالې. نو دا یو زنده ثبوت تاسو ته درکوم. همدغه چې به آینده وي انشاءالله چاله به موږ د شکایت موقع نه ورکوو. ګاډي سره قسم هر قسم ګاډي به موږ سره وي، خو اوپن به وي. A ګریډ ګاډي به موږ سره ټول په ډاکومنټس لیول، په کنډیشن لیول، هر لیول به موږ سره A ګریډ پوزیشن به ټول او انشاءالله تعالی موږ عوامي خدمت کوو او په صحیح طریقې کوو. روغ هم څلور نه خوښې خو رنځورې 12 نه. حاجي صاحب بچی دي. السلام علیکم. راځي به که نه هلکه په جمع هم چا څه ستړي مه شئ، نه کړي چا څه میلاو شوي دی. الله یې درته ډېر ښه وکړي. دا قدمونه ستاسو د ایمان په تله کې الله واچوي او ډېره ډېره شکرې، ډېره مهرباني. ډېره مننه ګرانو کتونکو. مفتی قاری روح الله روحاني صاحب باقاعده دې افتتاح وکړله. تاسو چې کوم دی خو چرې ګاډی اخلئ او یو اعتماد او باوري بارګین ته راځئ نو تاسو دلته کې راتلی شئ. حقیقت کې درته وایم چې په خپلو پیسو به کړېږي، نه چې داسې نه چې په خپلو پیسو کړېږي نو د هغې بارګینونو نه اجتناب وکړئ. مننه.